الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكيوي منغا مختلف شبهات دي اعتراضون دي دخلقو داغي جوابون کېدل سرور اعتراضون او داغي جوابون وشو. منس کی بکی تذکرہ کی جدی چیدہ کافران او هر یو کافر چی دے که اهل کتاب کافر دے او کو مشرک کافر دے اول تاسو باندې خیر نغواړي تاسو باندې خیر پیرزو نه دے لیکن دا الله خپل کار دے خیر چال چې غواړي هغه ورکوي. ورپسې بیا پنځم اعتراض دی او دا غي جواب ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها و مثلها سرا دی داوی چې ته کله یو خبره کې کله بل خبره کې یو خبره وشي ته نه دا ختم شو دا پرې دی اوس په بل کو اوس په دې نوی باندې عمل کو نو استاد کلام دا الله کلام نه دی زکه چې په دې کې نسخ راځي او دا الله په کلام کې نسخ نه دا د خلکو بے ځای اعتراض داغي جواب وکړو ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها. کم یو حکم چې هغه منسوخ کو مګر منسوخ کو یا یې هیرو نو داغي نغور راو یا داغي پشان تی راو او بیا باغی باندې دلیل نه پیش کړي. دا ټول د الله قدرت ته الله عالم دی او بیا ورپسې ادب ورکي مؤمنان الله چې تاسو بے ځای تاسو نه کوي لکه څنګه چې بنی اسرائیل د موسی علی السلام نه د خپل پیغمبرانو بے ځای تاسو نه کول نو داسې بے ځای تاسو نه باندې کوي دا غي تذکرہ دي. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے مومنانو موائے تاسو راعنا لفظ داسې لفظ موائے چې باغی کی اشتباهی باغی کی شبهی یو طرف تا خمانه پکې ومي او بل طرف ته پکې بد معنی ومي غلط معنی پکې وي نو داسې لفظ مې استعمالوي. دیو جنا زموږ علماء لیکلي په دعاګانو کې بعضې خلک بعضې الفاظ استعمالوي نو زموږ فقهاو صراحت سره بعضې الفاظ ویلي چې دا په دعاګانو کې مه استعمالوي. لکه بعضې خلک د حق استعمال کوي یا دا د پلانکي په حق باندې ماله داسې کار وکړي. بعضې خلک وایي د پلانکي په برکت باندې مال دا کار وکړي. څوک پکې وایي د پلانکي په توفیل باندې او څوک پکې وایي د پلانکي په جاه باندې د پلانکي په مخ باندې وغیرہ وغیرہ دغسې بعضې الفاظ استعمالیږي نو دا په دعا کې نقل نه دي نو دا یې د ټول نه غټه خبره غټه دلیل دی. پیغمبر نه نقل نه دي صحابو نه نقل نه دي تابعین نه تبع تابعین نه داونه نقل نه دي
دیو جنا د دې استعمال نه دی پکار زموږ عام فقهاو لیکلي حق مبارکي لا حق للمخلوق على الخالق د مخلوق په الله باندې حق نشتی چې حق واجبي چې دا په الله باندې لازم دي داسې وکړي ته د پلان کې په حق باندې مالدار کی او په الله باندې یو شی لازمه الله باندې یو شی بنده طرف نه لازم نه ده دا رنګ د برکت لفظ ده د پلان کې په برکت باندې نو دې باندې د دې یو معنا صحیح کې دي شي غلط معنا کې دي شي نو چې دواړه معنی په کې دي نو دې وجناس استعمالولي نه دي پکار کله د پلان کې په برکت باندې مطلب دا دی یو معنا بدای چې تبه چې هغه پلان کې برکت ورکوم کړي نو بیا خو دا خبره بیا شرک ده او معنا ده او کته دا وې چې هغه باندې برکت شوه نه نو چې هغه باندې څنګه برکت شوه دی هغه چې کوم اعمال کړي نو هغه شانتي توکا نو طالب الله بتا باندې مو کی و خیر ته دغه سي وسړی دا وایي فلا هغه باندې برکت شوه دی الله دې سي برکت مونږ باندې مو کی دا معنا به بیا صحیح شي لیکن خبره دا ده چې نقل نشتی او دویمه خبره دا ده چې په دې معنا باندې کپويږي نو خاص خلق به پويږي عام خلق په دې باندې نه پويږي چې نه پويږي نو عام خلق ته وینا دا چې داسې الفاظ په دعا کې مې استعمالوي دا نه حرمت ته توفیل وغیرہ د الفاظ چتا هم د پیغمبر نا صحابو نا تابعین نا تبع تابعین نا ائمه مجتهدین نا نقل ندي خلق د ځانه باز خلق جوړ کړی نو دی وجنا ځانتي ساتل پکار دي زموږ فقهاو د حرمت مبارکین بازي خبرې کړې کتابونو کې دا خبرې موجود دي د ځان ساتل پکار دي سیده ساده الله وې زمانہ غواړي قران کریم کې الله رب العزت وې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى دا سوا یا الله یا رحمان وای دا الله نه غواړي دا الله د نمونه په دې ذریعہ باندې وسیله باندې دغه وې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک راضی چاہوي لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به اي باسمائه وصفاته چا د پر د جایز نه دي چاغه د الله د نوم نه علاوه د بل څه چا باندې وسیله نشي یعنی د الله په نومونو باندې د الله په صفاتونو باندې د یو څه یو کار دی نو څومره چې د الله صفاتونه دي هغه ټول به د په کارونو کې راغلي یو سره رحم غواړي یا الله ته رحمان ته رحیم نو ما باندې رحم وکي یا الله ته غفور ته غفار نو ما ته بخنو کې یا الله ته رزاق ته رازق نو ما له رزق راکې یا الله ته عالم ته علیم ته علام وغيرها وغيرها مرادي نو ما له علم راکې وغيرها دوسي د الله د شی نمونه دي نو د الله د نمونه په ذریعہ باندې د الله د نمونه په وسیله باندې دا الله نه غوښتل پکار دي بل څه په وسیله کې پیش کول نه دي پکار دا وسیله ساده خبره ده نور د وسیله بحث ده هغه رسو سورۃ مائده کې بیا راځي وسیله کې بعضي قسمونه دي نو بعضي جائز دي بعضي هغه مکروه دي بدعت ده او بعضي حرام او شرک ده نو کوم چې شرک ده نو هغه نه بالکل ځان ساتل پکار دي او شرک ده او کوم چې مکروه دي او بدعت ده نو هغه نه ځان ساتل پکار دي دغه سي الفاظ په دعا کې چې سره غواړي الله نه او کې د الله خلاف نو خبره
د پیغمبر خلاف کوي، د الله خلاف کوي او غواړي د هغه نو دغه دعا به د څه قبول شي چې د په دې طریقې باندې غواړي. کوم چې جایز وسیله ده هغه دی غواړي هغه باندې هغه دی وایي پکې لکه د الله نومونه معلومي دغه دی غواړي دغه باندې دی وایي د الله صفاتونه ذکر کې مخکې او بیا دعا وغواړي. آخر کې درود شریف وایي یا مخکې درود شریف وایي دعا وکړي او بیا آخر کې بیا درود شریف وایي. نو دا دوه درودونو په منځ کې چې کله دعا راشي نو دا قبلېږي. نو یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے مومنانو مو وایئ تاسو راعنا لفظ، وقولوا انظرنا او وایئ انظرنا لفظ واسمعوا واورئ یعنی غوږ دی. وللکافرین عذاب الیم، کافرانو دپاره دی عذاب درناک. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب، نه غواړي هغه کسان چې کفر یې کړلی کافر دي. څوک دي هغه؟ من اهل الکتاب، بعضې د اهل کتابونه دي. د اهل کتابو کې هم کافر شته والمشرکین، او نه هغه کسان غواړي چې شرک یې کړلی. کافر کاغه کتابی کافر دی کاغه مشرک کافر دی، دا ټول نه غواړي یونزل علیکم من خیر من ربکم چې نازل شي په تاسو باندې خیر ستاسو د رب د طرف نه. وجه چې دا خلق سوځي دا خیر دی لا الله ولې ورکو، دا پیغمبري د بني اسماعیل ته ولې ملاو شو. الدغه کافر هغه کتابیان هغه سوځېدو، کافران سوځېدو. مخکې براشي لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. د دې دوه کینې دي په دې کې غټ غټ سړي دي، په هغې باندې دا قرآن ولنه نازلېدو. یو طائف کې او یو په مکه کې په دې دوه سړو باندې نازل شوی و، که نه هغې پرېښودو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو. الله وایي اهم یقسمون رحمت ربک، دا خلک د ستا د رب هغه رحمتونه دي تقسیموي. الله وایي نه، اختیارات زما دي. دا خلک چې څوک غواړي هغه نه کافر دي. پیغمبر هغه د ابتدا نه هغه نیکي هغه کفر نه کړی، شرک نه کړی، ګناهونه نه کړي، هغه پیغمبري. نو دا کافر نه غواړي. مطلب دا دی چې اهل کتابو کې هم خلک کافر دي. اوس ټول چې کم اهل کتاب دي مخکینی کتابونو په لحاظ سره نو هغې کې ټول کافر دي. اوس چې پیغمبر نه مني کافر دی که نه. او زمونږ د بعضې مسلمانان دي په دې کې هم بعضې خلک کافر کېږي. مسلمان به یې کافر شوی وي، داغی مشرکان دی، نو د دې نه بعض پکې شرک هم کوي. ایونزل علیکم من خیر من ربکم، هغې دا نه غواړي چې نازل شي په تاسو باندې خیر ستاسو د رب د طرف نه. والله یختص برحمته من یشاء، الله خاص کې په خپل رحمت سره چاله چې وغواړي. والله ذو الفضل العظیم، الله دی لوی فضل والا. ما ننسخ من آیة او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، هغه چې منسوخ کوو موږ د آیاتونو نه او ننسها یا یې هیرو او ننسها یا یې رستو کوو. نأتی بخیر منها، نو راوړو غوره د هغې نه او مثلها یا په شان د هغې. علم تعلم، آیا ته نه پوهېږې ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. یو ننسها دی د نسیان نه، او یو د نسی نه دی. نسی وی رسو کولو ته، لکه مینه چې نسیان ورته وایي، نو هغه رسو کولو ته وایي. نو ما ننسخ من آیة، الله وایي کله چې موږ یو آیات منسوخ کړو
یا د خلکو د ذهنونو لري کو زړه ذهن نه الله یې وباسي دغه سي باسي شي واقعات شي راغلي یو صحابي راغله یا رسول الله ما د پلان کی صورت کې د آیت نرستو معنا هر شی رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه هر شی هغه الله هر کړل الله د خلکو د زړونو ټول خلکو د زړونو وستل ناغیتا او د نسخ بل یو قسم شو نو نسخ راځي او دا عام زمونږ په معاشره کې استعمالي وای دا منسوخ کو نو چې کله یو شی منسوخ شي چا چې منسوخ کړي نو بعضې وخت کې هغه ته ډاډ ورکول کېږي دا تعریف کول کېږي وای دا یې ښه کار وکړو دا پوهه دی ځکه یې داسې کار وکړو مثال په طور باندې ډاکټر له یو سړی لاړ شي هغه وله چیک اپ وکړي تشخیص وکړي ورپسې نسخه ولیکي دا دوایانې بدله ورکوي او 3 ورځې وروسته بیا ماته وښایه 3 ورځې چې تېرې شي چې دی بیا راشي نو بیا یې چې چیک اپ وکړي نو یاره دا کومې دوایانې چې ما درکړل دي هغه اوس ته ګزار کړي هغه نور نه خورئ هغه ګزار کړي هغه بالکل بندې کوي او دته زه اوس نور دوایانې لیکم دا به له وکوئ نو خلک چې راوځي مریض راوځي کله د مریض سره نور کسان چې راوځي هغه ډاکټر سره ډېر پوهه دی ښه ام مخکینی دوایي بنده کړه پې اوس ورته نه وي لیکله اونه چې د انسان په باره کې خبر راځي نو هغې ته به پوهه دی او چې الله یې کوي نو هغه ته یې نه دی پوهه د الله په کلام کې نسخه نه راځي دا د خلکو خبرې کله ډاکټر صاحب داسې کوي الله رب العزت د هغې نه خو د انسان نه د انسان ذهن بسي او د انسان عقل بسي دغه پوهه بسي الله خو ډېر زیات پوهه دی الله رب العزت د انسان د نشونما باندې د په خوراک باندې د په سکات باندې په دې هر څه باندې پوهه دی دی چې کله اول کې کمزور نو دلی پوی ورکړه او داسې پوی چې په هغې کې خوند او د هغې ذائقه او په هغې کې طاقت هغه دومره طاقت پکې نشته چې ورته 14 کالو سړي له هغه پوی ورکړې نو هغه له طاقت ورکړي هغه نه ورکړي دغې وړوکي لپاره دقه پوی پکار دي کوم چې هغه ورکولی کېږي که دا 14 کالو سړی وخوري نو هغه باندې واپس به توی کړي په یو ګوټ ټیم کې واپس به توی کړي داسې شی و دا مستعبات نه دی که دا خو د هغې وړوکي لپاره چې هغه دا کوم چې د غوا پی دي دا نشي زغملی د میخې پی خو د سره نشي زغملی کله چې د مور پی نه نو دې له د بزې پی ورکوي نو د بزې پی چې ورکوي نو بیا هم صحیح اصلي پی نه ورکوي په هغې کې بیا ورته شي اوبو ته میلاو کېږي د غوا پی ورکوي د میخې پی به نه ورکوي ولې د میخې پی هغه دې نشي برداشت کولی نو بیا نور پی تجویز کی جزا دغه نور پی ولا ورکوي د ډبو پی ولا ورکوي ولې هلته کې شته نه نو الله رب العزت هغه د انسان په نشونما باندې ډېر زیات پوهه دی د ډاکټر نه زیات پوهه دی نو هغه له دقه پیسې ګول دي کله چې د ده وخت وشي ورو ورو دله غاښونه ورکي اوس په دې لږ لږ خوراک کوي اوس د 14 کالو سړی چې کومه نوڼۍ اخلي دغه نوڼۍ د کال سره وایي کې 2 کالو ده زه په نه شي پرې کړلی هغه 2 کاله پوره شي عقله دغه نوڼۍ ورکا چلوي هغه نوڼۍ کوم ځای پړی شي هغه دغه غوښه چې هلته کې دې چاپونه کوي دا غټې غټې غوښې د زړو میخو ده دا چې ورله ورکړي
هلته کې هغه لپاره دا صلاحیت نه لري. نو الله رب العزت خو تنظیم کړل هغه لا پسته غذا پکار ده او ابتدا کی ورستو چې کله د دې طاقت ته ورسې به وي او چې کله بیا بوډا کیږي بیا غاښونه پوزي بیا بس پوس خوراک پکار دی اوسه بیا نشي کمای معده هغه برداشت شي کولای وي ځواني کوکي وې ګډي وتا اچو ما ګډي می خوړې ګډي وتا اچولې نو هم پته نه لګیلا د معده په دړ باندې د معده چې دا نه حسبي یو ناسکی دې شي باندې نه پويو نو الله رب العزت زیات کوله نو الله رب العزت په دې باندې داس کوه دغه ورکه ده دغه ورکه دغه په ورکوي دا بل شي بنا ورکوي کله چې دا ورکه لګلو شو نو دلته دغه په نه ورکوي دلته دا بل شي ورکوي کله چې خلو شو نه بل ولنه ورکوي نه بل ورکوي دا الله تقسیم خلق انسانان په دې باندې پوکړني نو الله رب العزت یو حکم د دې سړي د پاره هغه مناسب نه و د نشو کولای طاقت نه لرو لکه مثال په تور باندې شراب د شرابو نه عرب قرار دې کله شو چې څوک یې عادت نشو قرار دې نابي ته اول وي دلته یو صبرش اولنه حکم وتراغه يسالونك عن الخمر والميسر دا خلق تپوس کې انسان د شراب مبارک او د جواری مبارک قل فيهما اسم كبير وتوا پدې کې ګناه ډېر دی غټ دی ومنافع للناس سفیدی پکې مشته په شرابو کې سفیدی مشته خو نقصان ډېر دی د فائدې نه نورې څونه وي خوري سکي که مسکي استعمالوي که مې استعمالوي وینا فائدہ پکې شته خو نقصان ډېر دی جو خیال سړی هغه چې نقصان به ډېر دی ولې کو نو شاته شته ډېر خلک دي شاته بل حکم راغی وی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا و جماعت ته ونځئ مانځه له ونځئ مونځ به نه کوئ په داسې وخت کې چې په نشه کې نشې په حالت کې به مونځ نه کوئ جماعت ته ونځئ هغه ما جماعت ته منع کوي کوم شی چې ما د جماعت نه منع کوي ما د مانځه نه منع کوي هغه شی به زه پرېږدم ولې نه مونځ شم پرېښودی جماعت ته شم پرېښودی هغه شی به پرېږدم ډېر خلک د هغې نه منع شو بیا هم حرام نه و آخرنی حکم راغی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس شراب دی جواری دا والانصاب او هغه سيزونه چې په درگاہونو باندې درگاہونو لور د شي د درگاہونو په نوم باندې حلال د شي یالته کې رجسون پلیت من عمل شیطان د شیطان د کارونو ندی پجتنی بو ځان کې وساتئ درې خبرې وکړي پلیتی د شیطان کارونه دي ځان ته وساتئ حرام شو نو داسې تیار کړو چې بعضې خلک دي اواز یې واورې په دعوت کې ناستي او دعوت کې شراب به عام شراب یې خولې ته نږدې کړلي وایي حکم راغی شراب حرام دي بس خولې نه لرې کړه چا بوټ کړلی بوټ یې توکو کوم چې تل یې خو تل دي او چې کوم خوله کې دي هغه هم توکو شریعت حکم دی الله حکم راولېږو حرام دي وي نو ما ننسخ من آیت منسوخ دغسې راځي نو منسوخ په څو قسمه باندې یو منسوخ داسي چې حکم هم منسوخي تلاوت هم منسوخي بل داسي چې حکم پاتې او تلاوت منسوخ شوی او بعضې داسي چې تلاوت هی حکم منسوخي نو قرآن کریم کې دغسې بعضې خلکو هغه آیاتونه شمار کړي شاه ولی الله رحمت الله علیه خپل کتاب کې فوز الکبیر کې دا تقریبا 25 خواوشا کې آیاتونه نقلي او داغه څه جوابونه کړي چا سوي نه چا سوي دی په اخر کې دغه پادشي چې دا منسوخ دي نو شاه ولی الله رحمت الله علیه داغه جوابونه کړي پنځه پاتې کړي چې دا پنځه منسوخ دي
لیکن داغه نرستو بعضی نور علما چې راغله هغه چې وکتل نو وی چې دا 15 آیاتونه د دې هم توجیه کېدې شي د دې یو معنی منسوخه ده دویمه معنی د دې پاتې ده نو چې دغه شی معنی شي دا سي توجیه وشي چې دا آیات بالکل د نسخ نه بچ شي نو دا بهتر ده د نسخ نه علماء لیکلي نو هغه 15 آیاتونه پاتې کړو نو هغه رستو خلکو د هغه هم توجیه وکړه نو دا هغه یو معنی بالکل د څه نه چې منسوخ سره منی نه منسوخ شته خو یو آیات براشي کومه 15 آیاتونه چې هغه پاتې کړل نو باقي یو معنی منسوخه ده او بل معنی دا کیږي هغه صحیح رستو راځي ان شاء الله بازي الته به وایو نو الله وی چې کله منسوخ کړ نو منسوخ کول څه شي قران منسوخ کول شي قران کریم حدیث منسوخ کول شي لیکن دا حدیث په ذریعہ باندې قران نه منسوخ کیږي داغه لپاره وزن حیثیت درجه هغه پکاري کوم چې مخکینی نو قران په قران باندې منسوخ کیږي لیکن قران کریم د بل چا په قول باندې په خبر باندې نه منسوخ کیږي نو الله وی چې ګله منسوخ کم نو ناتی بخیر منها راوړم ور داغینا غوري داغینا آسانی داغینا ثواب زیاتی او مثل آیا داغی پشانتی ثواب کی یو شانی نو اجر کی یو شانی او پا آسانتیا کی یو شانی علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر تو سے بن بے بس کو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے مومنان موائے تاسو راعنا لفظ وقولوا انظرنا اوائے انظرنا لفظ واسمعوا واورئ وللکافرین عذاب علیم لکافران دبار عذاب دے دردناک ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب نواری آکسان چی کفری گڑے دا اہل کتابنا وللمشرکین اونل مشرکاننا ينزل علیکم من خیر من ربکم دا چی نازل شی پتا سبحانه خیر ساسو درد طرفنا واللہ یختص برحمته من یشاء او اللہ خاص کی پپل رحمت سر چال چی اگواری واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دے لوی فضل والا دا اہل کتاب بارے ماوی چی اہل کتاب چی مخی والی کتاب ورکل شیر نو داو با عربو کے حسیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اخرج المشرکین من جزیرت العرب دا مشرکان دا اہل کتاب دا دے جزیر عرب نو باسی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کے دا یہودیان دا دے جزیر عرب نو بستی شو ما ننسب من آیتنا و ننسیها ناتی بخیر منها هاوا چی منسوخ منگا دا آیاتنا او ننسیها یہی حیرو ناتی بخیر منها نراولو ورداغینا او نسلیها یا پشان داغی علم تعلم آیات نپوئے گی ان اللہ علا کل شین قدیر من اللہ دے پارشی بانے قدرت ضرور کے اللہ حضرت مولا قرآن سنت بنا ملکل